بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. سورة البقرة دویم سپارہ اوم رکو 183 نمبر آیات. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دین مخ کی آیاتونو کی اللہ جل شانہ تقریباً 2 احکامات دا ذکر کو. یو آغا حکم چې داغي تعلق د انسان جان سره دی، د قصاص ذکر الله جل شانہ حکم. دویم نمبر حکم الله جل شانہ د وصیت بیان کو چې داغي تعلق مال سره دی. اوزل د دریم حکم الله جل شانہ بیانای چې هغه د رمضان المبارک حکم دی. د اسلام چې کوم بنیادی احکامات دي، 5 بنیادی سيزونه دي د اسلام. ایتا ارکان اسلام دا بنیاد د اسلام ورته ویل کیږي، 5 بنا ورته ویل کیږي. 5 دي ټول لړمبه کلمه شهادت تا، بیا اور پسې مونز، بیا روزه، بیا حج، بیا زکات. دین مخ کی لیس البر ان تولوا وجوهکم التردو سيزونو حکم او شور کی بیان شو. اقام الصلاه واتى الزکاه د مانزه حکم بیان شو او د زکات هم دغه شو. او زلت دریم رکن د اسلام الله جل شانو بیانای چې رمضان المبارک دی. الله جل شانو فرمایا ایها الذین آمنو. دا ډیر د محبت आवाज الله جل شانو مسلمانانو ته کوي، خطاب ورته کوي. دا یو قسم جذبه او مسلمانانو کې را پیدا کوي. دا आवाज اکثر چې مسلمانانو ته الله جل شانو حکم کوي نو مخ کې الله جل شانو دک سے خطاب ته کوي یا ایها الذین آمنو. تقریبا دا عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایي چې دا په قران کې 88 مرتبه الله جل شانه دا سے خطاب مسلمانانو ته کړی دی، صرف مسلمانانو ته. یا ایها الناس عمومی خطاب بھی ہے کہ کافران مسلمانان ټول، او یا ایها الذین آمنو دا صرف خاص خطاب الله جل شانه مسلمانانو ته کوي، مؤمنانو ته. یهودیان اهل کتاب مبارکی ای وزانته نحنو ابناء الله واحباؤه، موږ د الله خو خلق یو، د الله زامن یو. وجه سوا دا فخر به ول کولو ایت یوزل الله جل شانه دا غیب مذهبی کتاب کې برای راست خطاب کړو، صرف یوزل.
او مسلمانانو ته الله جل شانه اتیا زلا برای راست دا خطاب کړی یا ایها الذین آمنو دا هر یو مؤمن بنده ته برای راست خطاب دی د الله جل شانه طرفنا. ځکه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي کوم سړی چې دیزه ترورسی نو دې زیات متوجی شي چې زما رب ماته برای راست خطاب کوي او سره ته وي یا ایها الذین آمنو. او دې کې یو قسم مشران ہوتا هغه تور کی د اصلاح طریقه الله جل شانو خي چې د خپل ما تحت کسانو اصلاح کوي نو ما تحت الفاظ د محبت استعمالي. اوس فرض کړه زوی سړی تربیت کوي نور تبه ای زمازوی دی خوراشا یا د محبت الفاظ قران کې نک راضی یا بنیا نک سے الفاظ راضی ابراهيم عليه السلام چې خپل زوی ته خطابونه کوي او کنا سخت رویه ور سره استعمال کې سخت لفظ لکه څنګه بازي خلق داسي وي کنزل ورته کې دی خواراشه نو چې کنزل ورته کې نو بس دا اصلاح بیان کیږي نو سننا کار او سننا اصلاح چې په نرم انداز سره کیږي په سختۍ سره هغه نه کیږي. نو یا ایها الذین آمنوا الله شانو د محبت आवाज کوي نو یو قسم مسلمان ورته تیار شي مؤمن تیار شي چې زما رب ما ته برای راست خطاب کوي نو سوي نو الله جل شانو فرمای کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی دی پتا سبحانه روجی نیول نو الصیام دا د عربی لفظ ته صوم روجی د عربی کې صوم ویلې کیږي صوم ورته ویلې کیږي. اوس د صوم لغوی معنی دا بندیدل امساک یعنی بندیدل یو سیزنا ځان بندول او د شریعت په اصطلاح کې درې سيزونو نه سره د نیتا ځان بندول دي ته روزه وي خوراک نه اسکاک نه او جمانا سره د نیتا د سحر صبح صادق نواخلا تر نور ډوبېدو پورې ماخامه پورې سره د نیت را دي درې سيزونو نه ځان بچکول دي ته روزه وي لیکي د شریعت په اصطلاح کې. نو ک نیت ورکی نیوي یو سړی سار نواله تر ماخامه پورې سینې دي خورلې او د اخره کې بس دا مې روزه شو نو دا سه روزه نه کیږي بغیر د نیت د عبادت بیا نه ګرځي. نو نیت بیا خپل ټیم دی یا خود روزه نه مخ کې او یا کم از کم د نیمه ورځ تیرې دو نه مخ کې دا نیت ورکی کولې شي. خوراک سکاک سړی نه کړي سړی بس روزه نه سم نو دا غرستو ټیم کې بیا د نیت ورکه معتبر دی. نو ک نیت ورکی نه ویني بیا روزه معتبر نه ده. او که صبح صادق نواخله تر صبح دا نور پریوتو پوره دی کې لګوند کې وخت هم کمې ور کراو نو بیا روزه نه کیږي. لکه یو سړی د ټول ورځ روزه نیوا 2 منټه پاتې دی 1 منټ پاتې دی نیم منټ پاتې دی او روزه ما تکا مخ کې دا نور پریوتو نه مخ کې روزه اونشوا نو پورا د کټیم دی تسلسل ور کېره او یا یو سړی دی صبح صادق ټیم داخل شو اغه نه رستو دی خوراک کوي دا روزه نه ده شوی. بعضی نیم خلک چې پښمنه کوي پښمنه خو کی روټي خړلې وي بیا ځانته کټورې خي او بي ځانته خي جګ ځانته خي او جسنګا الله اکبر شي بس دی هغه ټیم کې وب شروع خبوس کی نه دا روزه ونه شو ځکه اذان خو ویلې کیږي چې کله وخت داخل شوی وي نو احتیاطاً 15 شپږ منټه هر سړی هغه سره فرض کړه غوي موبایل له پاغي کې ټیمونه وي مکمل هغه تاریخونه سره یو شان ټیمونه د لیکل شي نو دا اذان دا یو قسم اعلان دی د موز لپاره دا د روزمات د لپاره نه دی هغه لپاره داغي تعلق ټیم سره دی داغي تعلق ټیم سره دی. نو کدا صبح صادق نرست سو خوراک کوي بعض نیم خلک ویل کې حي علی الفلاح پورې خوراک کیږي دا څه د ځان خبره ده. حي علی الفلاح پورې خوراک دیو کو بس روزه لاړه خراب شو یا زمون جمعات کې لابنګ نه دی افلاح ډیر لري ویل نو که ارزه کې وی داغي تعلق اذان سره نه دی ټیم سره دی نو ټول روزه ځان لسړې په دی باندې فرض کا خراب کیا اخیری ټیم کې بالکل چې د 15 منټو आवाज وشي دی لپاره وشي چې لکه خوراک بند کړي او بعضی نه مغافل دک ټیم کې راپاسي او دا ټیم کې اوسون وړي واخلي نه دا طریقه غلطه ده. نو روزه ستوي دا دری سيزونو نه بندیدل سره د نیتا خوراک سکا کو جما سار صبح صادق نواخلا تر نور ډوبېدو پوره یا یو سړی د فرض کو پښمنیو کو خلقی نسواری خېدي نسواری کسي هغه گزاره نه کیږي بس نسواری خي او دی وی چې بس بیا را پاسم بس لړ به کم مخ کې ورا پاسم او سترګي ورغي اذان په شو رست را دغه شو نو دې کوم غالب د غدارې چې داغي ذرات د نتلی وي نو سیز د سیز غوند کې نه دولي عبادت نه نس شو دا په خراب شو. نو سحر صبح صادق نوالا تنور ډوبېدو پورې سره د نیت د غدي سيزونو نه رکاوېدل دې ته روزه ویل کېږي د شریعت په اصطلاح کې.
کما کتب علی الذین من قبلکم. اوس د روزي حکم دی نو دا پورا میاشت نو الله جل شانه دا حکم مسلمانانو ته اساني تسلی ولا ور کوي، تسلی ولا ور کوي. وای پتا سو می روزي فرض کی خدا صرف پتا سو باندې نه دی، دا روزي صرف تاسو نه نسی. کما کتب علی الذین من قبلکم، تاسو نه چې سم نمخ کې خلق تیر شوی دي، سم نه امتونه سم نه شریعتونه تیر شوی دي، هغه ټول دا روزي نیولې دي، هغه ټول دا روزي دا نیولې نو دي کې یو قسم اسانتیا ده. کله چې یو سیز عام شي آسان شي، کله چې یو سیز یو مصیبت هم چې څه فرض کا عام شي خلک وایي کنه لکه کلی سره کمر شنو یې مړنی، یعنی مطلب غم کا پټول راشي بیا هغه آسان وي، چې په یو کس باندې وي یو کار په یو کس باندې بیا سخت وي. نو الله جل شانو فرمای دا روزي صرف پتا سو باندې ما نه دي فرض کړی بلکې تاسو نه مخکینو امتونو باندې هم ما دا روزي فرض کړی وي. نو څنګه چې منځ داسې حکم دی داسې سیز دی چې دا مخکنه آدم علی السلام نواله تر اخیری پیغمبر پورې ټول شریعتونو کې دا منځو، البته په کیفیتو کې په مقدار کې فرق، پچا باندې کم پچا باندې زیات، خو لیکن د منځ دا حکم د ټول امتونو لپاره اومدک رنگ دا د روزي دا حکم دام نه مخکینو ټول امتونو لپاره آدم علیہ السلام نواخلا تر اخیری پیغمبر پورې او تر قیامت پورې بدک د روزي دا حکم وي، البته په مقدار کې او په کیفیت کې دا تبدیلی ورکیوا. مخکینو امتونو کې بسنګ دا سی بوا چې په هر میاش کې 3 روزي وي، په هر میاش کې 3 روزي وي. دا سپوږمۍ په اعتبار سره کله چې دا سپوږمۍ د 14 سورلسمه 15 دي ته ایام 20 وي. ایام 20 یعنی روخانه ورځي، روخانه ورځي او شپې ورته ځکوي چې د رڼا د سپوږمۍ رڼا بالکل زیات شي، کامل شي، رڼا زیات وي، نو د ایام 20 ویل کیږي. نو پتین 12 کې ولا ضرب ورک نو 12 36 دا 36 روزي او مخکینو امتونو نیوي. په هر میاش کې د 3 روزي ایام 20 دا سه داوود علیہ السلام صوم داوودی مشهور، هغه خپل دا طریقه کوله، یو ورځ روزه یو ورځ کوجا، یو ورځ روزه یو ورځ کوجا. نو الله جل شانو مخکینو امتونو باندې هم دا روزي سکړی دا لازم کړی او فرض کړی وي. يهوديانو باندې هم الله جل شانو د عاشوري د ورځې روزه او د هفتې د ورځې روزه دا په الله جل شانو لازم کړی و. عیسایانو باندې هم د رمضان المبارک د روزي الله جل شانو لازم کړی وي. او دای بیا د يهوديانو عیسایانو ورکه اذان ترمیم کو چې دا وکړه ګرمۍ کې راځي کله یخنۍ کې دا بګران شي. نو خیر دې ست په ځای 50 نسو، خو لیکن موسم بهار کې به نسو، موسم بهار کې ویني سردا رضانا خپل خواهش پسیده روان شو د الله جل شانو حکم او نه منلو. حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه فرمایي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه، عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې د عاشوري او د هر میاشت 3 روزي دا په مخکینو امتونو یې دا لازم وي کما کتب علی الذین من قبلکم. او دا فرمایلی چې د نوح علیہ السلام نو اخله تر عیسی علیہ السلام پورې تمام شریعتونو کې تمام مذهبونو کې الله جل شانو د روزي د عبادت دا لازم کړو. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله فرمایي د ایمان خاوندانو تاسو باندې روزي فرض کړی شوی څنګه چې ما فرض کړی وي دا روزي په مخکینو خلکو باندې تاسو نه وړاندې لعلکم تتقون. اوس دا روزي حکمت الله ذکر کوي، فائدې ذکر کوي چې دا روزي دا حکم ولې دی او ولې پتا سو باندې لازم کړی دی. آیا الله تورک الله فرمایي چې ما تورک څه فائدہ ده؟ دا الله ورکه څه فائدہ نشته. او یا نعوذ بالله الله جل شانه دی مسلمانانو سره څه دښمنی ده چې ثابت میاش په خوراک بندي دا سار نه واخ نه ماخه پورې پابندي په لګي نه. بعضی د الله جل شانو طرف نه حکمت ورکه دکره لعلکم تتقون چې پتا سو کې تقوا پیدا شي، چې پتا سو کې دا تقوا پیدا شي. د انسان دو دشمنان دي، یو نفس او یو شیطان. کله کله انسان باندې ګناه شیطان کوي، کله کله په نفس کوي. پہچان به څنګه کیږي څنګه پیژنې دارا باندې نفس کوي کدارا باندې شیطان کوي. نو چې کله د یو ګناه خیال په زړه کې پیدا شو، د ګناه خیال په زړه کې پیدا شو، دا ګناکار یردا کول پکار دي دا او کا او بیا شتوی یاره نه کوم دا د الله جل شانو نافرمانی دا ګناه نه کوم شی بس بیا درته نه دا ګناکارو کا او مکه ګناه درته یادای بدلای نه ګناه او یو ګناه بار 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 ته استغفار و توبه وباسي او نه بس ان خطه در پسې. نو چې ګناه نه بدلیږي یو د یو ګناه خیال وي په یو ټیم کې دا نفس دی،
دا نفس د غنا طرف ته مایل شوی دی، هغه کې خوند او لذت بس صحیح کړي دی. نفس بیمار دی او کنا پزړه کې خیال دی یو ګناه راغو چې دا ګناه وکم، دو درې الله استغفار دوی بس هغه خیال لاړو او بل ګناه خیال لاړو چې دا نه کینو کم از کم دا خو کنه دا خو ټول خلق کوي، بیا بل ګناه بدلیږي را بدلیږي، دا شیطان دی. ځکه د شیطان مطلب او مقصد دار چې پسنه ست طریقه باندې چې په کومه طریقه باندې می دا انسان سکی دی دوکه کی چې هر ګناه نفسي ګناه هغه مطلب دا الاغویر نو اجمعین چې دا خلق زسه کم دا الله جل شانو نه فرمانی په حکم او نفس نو چې کما فرض کم خیال او یو ذهن کې د یو ګناه خیال لاغله دی او بدلیږي نه دا نفس دی، او چې بدلیږي را بدلیږي خیال لګونه دا شیطان دی. نو شیطان هم الله جل شانو په رمضان مبارک کې اتړي، هغه شیطان چې کوم سرکش شیطانان دی غټ الله جل شانو سکی سرکردا مشران او اتړي. اوس نفس صرف پاتې شو، نو انسان ته آسان شو، دشمنی یو شو، دا نفس پس سره الله جل شانو کمزور کوي اتړي په روزي سره. سار نواخله تر ماخامه پور روزه شي، نو انسان بس روزه نیولې وي څنګه د الله جل شانو د رضا لپاره څوک نشته په کمره کې دې سخت ګرمي ده د تشرا د شربتونو پراتري د تیخ او پرتی دي، خو لیکن دې صرف د الله جل شانو د یری د وجه نه دانس کی، نو دک سره د زړه کې دا پیدا کیږي نفس خلاف دې مضبوط شي. الله جل شانو یو دشمن ته وتړي او دا بل ول الله جل شانو په دغه ذریعہ سره چې کوم د نفس ته نفسانی خواهشات دي په دې ذریعہ سره شي کمزوري شي. الله جل شانو فرمایي زما تاسو سره دشمنی نه ده، تاسو خپل فائدہ لعلکم تتقون چې تاسو کې تقوا پیدا شي. دا یو حکمت صرف الله ذکر کو، ورنه دروجی ډیر زیات حکمتونه دي، خو په شرط د دې چې دروجی کم اصول لي انسان لډیره فائدہ ور کوي چې پښمنی کوم لګه گزارو کی او روزمات کوم گزارو کی، نو انسان لدا ډیر داسې بیماریاں دي چې داغي علاج عمدک لغتن ده. بس سو کافران ملکونو کې کافران ډاکټران داسې چې هغه مسلمانانو باندې کله روزرا شي مرسل روجي نسی د فیدی لپاره به حیثیت دانا چې به حیثیت مسلمان یا به حیثیت عقیده یا د ثواب لپاره نه، د فیدی لپاره چې اصل کې خود بیمارو بنیاد هغه معده ده او معدې ته د خوراک وغیرہ نو چې دا دمنه 14 غنټې 15 غنټې د خوراک ورته لاړ نشي چې دې کې کم فرض کو غندواله پاتې وي او ورسری ختم شي نو ګوره دې معدې ته سنځي فرض کو 15 غنټې رستو دا خالی شو، نو دین چې دن کم ورکې دغه بڑاسته دن کم غندواله دي هغه احساس په خپل باندې کیږي. یو قسم وغم د لوګي تن د وجنه د انسان د خلین دغه وغم زی. پیغمبر اسلام فرمایي چې الله جل شانو فرمایي حلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. الله جل شانو ته د روزدار د خلی بدبوئی نه بس یو قسمه بڑاس وېدا د مشکو د انبرو نه زیات خوخته خدا نه چې فرض کړه بل څه وجنه بدبوئی نه د روزي د وجنه د انسان د کې زیات سری فیدی دی ورکی بیا الله جل شانه یو قسم د نیکو سیزن دا ګرځولې دی، د نیکو سیزن لکه انسان فرض زمیدار دی هغه باندې یو سیزن راشي د ټماټر یا د بل څه یا دکاندار دی د اختر ورځ راشي د بل څه یو قسم سیزن وي د نیکو سیزن دی. الله جل شانه بندلا مسلمان لمکور کوي چې د خپل ځان ما باندې او بخا. الله جل شانو بالکل باران کوي د خپل رحمتونو او دا روزه الله جل شانو د مغفرت او د رحمت او د جهنم نه د خلاصي ذریعہ سره دا ګرځولې ده. بل حدیث شریف کې مرাজি چې د روزي د میاش دا د ثابت کال لپاره یو قسم زړه دی، د هر څه لپاره زړه وي، د قران زړه سورۃ یاسین دی او د ثابت کال زړه چې دی هغه د رمضان المبارک دی. نو لعلکم تتقون الله جل شانو فرمایي چې په دې کې ستاسو خپل صدا فائدہ ده چې پتاسو کې تقوا پیدا شي. نو تقوا څه ته وایي؟ مخکې وضاحت تیر شوی. تقوا بس دې ته وایي لنډه خلاصه داسي چې دا انسان په دنیا کې داسې وخت تیر کې داسې ژوند تیر کې چې د قیامت په ورځ د چا لاس د گریوان ترانه شي، بس دې ته تقوا ویل کېږي او دا ګران کار دی.
حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابی نه تپوس کوي ابی ابن کعب رضی الله عنه نه وای دا تقوا څه ته وای نو ورته امیر المؤمنین چرته په داسې لار باندې تلې چې دواړو طرف ته غنی وي او تنگ لار وي ورته یاو دوی څنګه زی په وای زدا سه زما چې دواړو طرف خپل جامې سکم راغونډ کم او ندی خوا داسې کیګم او ندی خوا ډیر بس بالکل نه غروانه ما چې دا اصغیر اعلی دا جامې دغه کی دار اعلی اونشلې وای بس همدک ته تقوا وای چې انسان په صراط مستقیم باندې الله جل شانو په احکاماتو داسې نیغ روان شي چې یو طرف ته هر طرف ته ګناهونه دي دا ګناهونه دي ځان بچ کی د هر ګناه نه ځان بچ کی د سترګو د ګناه نه د غوګونو د ګناه نه د جبې د ګناه نه د لاس د ګناه نه د خپې د ګناه نه د دې ټول ګناهونو نه ځان داسې بچ کی بس ته تقوا ویل کیږي والله جل شانو فرمای لعلکم تتقون دې د روجي فلسفه او حکمت سره فائدې سره لعلکم تتقون فائدې هم تاسو ترسي او غدار چې تاسو کې تقوا پیدا شي او تقوا درته حاصل شي دا روزه یو داسې عبادت ته چې دی ریاکاری نشته لکه اوس یو سړی موس کوي دی کې بیا ریاکاری راتلی شي سړی پته لګي چې لکه موس کوي یا سړی زکات ور کوي حج عمره شو دی کې دغه راځي ریاکاری راتلی شي خو یو سړی دی روزه نیولې ده او هغه په خپل حل نی ویلې چاته نو چاته پته نه لګي چې دا روزه کوجه ده نو دا خالص د الله جل شانو د پاره عبادت ته نو خالص د الله جل شانو د پاره عبادت ته نو الله جل شانو فرمای الصوم لي وانا اجزا به وانا اجزا به دوار راځي دا روزه زما د پاره ده او د دې بدله بم ز په خپل ور کوم او یا مطلب دا الصوم لي دا روزه زما د پاره نسی نو دې بدله سیما د دې بدله سسیز دې جنت ته سدي نه الله جل شانو فرمایي چې بدله امزیما یو سړی چاته ویل کې دا کار د لوکم صبر راکې وير خپل ځان بدل درکم نو الله جل شانو فرمایي الصوم لي دا روزه زما د پاره بندنی سي زما د رضا لپاره بدله بول صبر کوم وانا اجزا به زی په خپل بدله ما چې الله جل شانو چاته ملو شي بس هر چیز انسان ته بیا ملاويږي هر نعمت ورته ملاويږي بل حکمتونه ور کې ډیر دي یو دا چې پروژه کې دام حکمت ته چې انسان ته د غریب سړی احساس وشي د غریب سړی د غربت احساس ورته وشي چې لکه ما باندې دال سورلس ګنټي پنځلس ګنټي ما باندې د غربتن دراغه دا څه ډیر خلک په دې علاقه کې په دې کلی کې په مسلمانانو کې عام انسانانو کې چې هغه به روزانه کې نشي دا غي د کحالي آیو مزدو ټیم خوراک کوي سحر او یا ما سوتن ورته ملاويږي نو هغه خو هر ټیم روزه لکه دا ګران سیز دي نو دغه به جذبه د ایثار پیدا کیږي دته د غریب د غریبۍ احساس وشي او شریعت هم غواړي دا چې په مسلمان کې په انسان کې څه پیدا شي ډبل همدردی پیدا شي ایثار ورکه پیدا شي لعلکم تتقون خدای احساس الګ کیږي چې دواړو طرف ته انسان گزاره کوي په پښمنی کې هم او بس په روزمات کې هم پښمنی کې دوم نه خوراکو کې چې فورن بس ور پسې ود شوم اکم کټ کې پښمنه دکړو ملته ود شي سهار مونږ هغه کې لاړ شي او ما خام کې روزمات دوم نه دغه کې چې بیا په سفر باندې اور راوړي نه ازمیږي نه دغه کېږي او ما ګرمي کې نو دا نه پدې سره بیا دا تقوا نه حاصلې گزاري انداز سره لعلکم تتقون بل پیغمبر اسلام فرمای الصوم جنتون دا روزه چې دا ډال لې څنګه ډال لې د ګنا نه د بچ کېدو ډال لې د ګنا نه د بچ کېدو دا ډال لې یا د جهنم د عذاب نه د بچ کېدو سره دا ډال لې بل حدیث کې ورسري راځي او ترغی پورې ډال لې تر سو پورې چې انسان دا اونشلې دا خراب نکي په دروغ سره په غیبت سره نو اصل روزه عمدکته چې انسان څنګه د ظاهري خوراک سکاک نزان بچ کو او ځان بن کو دا صدق خلک چې کومه جبه دا د غلط خبرونه دا سکی دا بند کی دا غوګونه د غلط اوریدونه سکی کم اس کم بن کی دا لاسونه د غلط کارونو کورونه سکی دا بن کی نو دا یو قسم ټریننګ هم دی الله جل شانو ور دا سالانه ورکشاپ دی یو سالانه بس ورکشاپ دی الله جل شانو دا یو میاش په معنی ټریننګ کی چاله کې ځان کې تقوا پیدا کړي تقوا مشق کوي شیطان مې نه اوتړلو او دا نفس بدی ذریعہ باندې دغه دی نو بس تاسو لکه عبادت سره ځان سره کیدا عادت کوي او مشغول کوي نو چې دا یو میاشت ټریننګ کنه بیا انور یو لس میاشت شری چې دا صحیح روزه اونې وا صحیح روزه دا اونې وا دا نور ژوند باندې سم شي دا نور ژوند باندې سم شي دا ور سم شي
څنګه چې انسان فرض کا ثابت میاش روزو نسی کنه او کله بیا اخیر روزوي اخیر روزه دې اونسی نو دې اختر ته خوشاليږي دې د اختر میاش ته خوشاليږي نو انسان چې دکسي ټول ژوند د روزي غوندې کتیر کی نو دله چې مرګ راځي دې ورته داسې خوشالي څنګه چې دې اختر ته خوشالي زندگی گزارو رمضان کی طرح زندگی گزارو رمضان کی طرح موت آئے گی موت آئے گی عید کی چاند کی طرح نو چې ژوند داسې تیر کې د رمضان المبارک پرنګي نو مرګ بدل داسې راځي څنګه چې وړو کې اختر انسان باندې راځي نو دا روزي فلسفه دا او دا حکمتونه دی ورکی چې انسان کې تقوا پیدا شي لعلکم تتقون یا ایها الذین آمنوا اذا ایمان خاوندانو کتب فرض کړی شوی دی علیکم الصیام پتا سبحان روزی نیول کما کتب لک څنګه چې فرض کړی شوی وی علی الذین فخلق بان من قبلکم جستاسو نمخیو لعلکم دی د پاره چې تاسو تتقون تقوا حاصل کئ ایام معدودات وصلی الله جل شانو بل تسلی ور کئ چې ای بنده دا روزی ډیر زیات نه دی کالو سر نه دی سلور پنځه میاشتې نه دی ایام معدودات یو سود شمار ورځې دي د یو سود شمار ورځې دي رومنه یو لس ورځې کې انسان رو بلد شي الکه هیری ګرانا چې روزه می د کنه بیا مینس کې انسان ور سره بلد شي او اخره کې چې خوان را پریک دی بس ختم شي نو دا 30 ورځې دي الله جل شانو فرمای د شمار یو سود ورځې دي ایام معدودات قالو سر روزه نه ده فمن کان منکم مریضا او شریعت دا یو بهترین د الله جل شانو د کلام دا خصوصیت ته چې الله جل شانو انسان ته حکم کوي داغه د وس مطابق ورته کوي دا نه چې د یو انسان وس نوي د یو عمل او بیان په لازم کوي نه شریعت کې دانشته شریعت کې اسانتیا ده اوس دا د روزي حکم خو الله جل شانو ذکر کو چې روزه پتا سبحان لازم ده او فرض ده اوس یو سړی دی پدبانی بیماری راغه اچانک دی بیمار شو یا مخکې نه بیمار دی اوس د دوایان دي د دوایان استعمالي او کني استعمال خوراک وغیرہ نه کوي دوایان نه استعمالي نو د خرابيږي د بیماری ور سره سکیږي زیاتیږي یا د بیماری خکېدو رفتار کمیږي اوس داسم نه چې الله وي کمرې او کرغيږي بس روزه وخا مخاني سي نه دین کې اسانتیا ده دین کې اسانتیا وګوره په ولاړ باندې موږ نشو کولای پناستو کا پناست نشو کولای پملاستو کا پملاست نشو کولای په اشاره سره او چې اشاره سره نشو کولای بس بیا ته نه اوس بس تاوس نه بهر شو بس تانه دا حکم څه شو دا مساګش شو تانه نو شریعت کې اسانتیا ده او شریعت د اسانتیا مطلب عمدک کړي ګوره چې روزه نشي نیوي بیمار نو په الحال بس روزه اوس ماته کا او بیا برستو قضا اونیسی نو ګل دلته مسانتیا راغه او د سردام کې وبنشتره یا وبشتره خو استعمالول نشي بیماری او بدل تکلیف در کوي شریعت اسانتیا راوسره تیمم وها تیمم باندې کار او چلاوا نو د دین اسانتیا مطلب دا نه چې سهار وختي تموز لرا باسي سوګ درا باسي تورته په دین کې سختی نشته اسانتیا ده دا د مطلب نه دی دغه خو الله مقرر کړی دی لپاره یا فرض کړه زکات حکم راشي یا بل څه حکم راشي د حد په دین کې اسانتیا ده نه مطلب دغه اسانتیا ده چې روزه نشینوي بیماری په الحال نشینوي نو اوسه ماته کا او بیا برستو دغه نو دلته هغه عذرونه الله جل شانه د معذورین ذکر کوي چې په دغه حالت عذر کې انسان ته فرض ک تکلیف وي روزه نشینوي نو الله جل شانه دغه عذرونه ذکر کوي چې کوم خلکو تور کی دا روزي ماتول سره دا اجازت ته نړم منه فمن کان منکم مریضن اول نمبر بیماری دا یو سړی اچانک بیمار شو او د روزه نیولې دا ناڅاپه بیمار شو او په د باندې صداسي بیماری را کده اوس دوی نه دا کوي نو کاری نه کیږي لکه دغه خېټه کې فرض کړه راغو او بغیر د دوی نه سميږي دی بخامخه اوس دا خو نه چې بس دې مړ شو خیر دې روزه دې نه ماتای نه شریعت کې دا څه غنښت لري نو یا فرض کو سمار لړم وغیرہ سچک ټول غولو او دې دوی طرف ته لغه شو یا مجبور شو خوراک طرف ته نو دې بخامخه روزه ماتای شریعت ول اختیار ور کړی دی او یا یو سړی بیمار دی مخکې نه بیمار دی او کدی روزه نیسی نو د بیماری رفتار د خکېدو ور سره کمیږي یا بیماری ور سره نور زیاتیږي نو دا هم شریعت اختیار ورکړی دی چې اوس په الحال روزي نه نیسی بیا برستو دی قضا کوي دا خړم او علی سفر دویم نمبر سره چې داغه د وجه انسان روزه ماتول شي هغه سفر دی خو سفر نه مراد سره شرعي سفر دی او شرعي سفر مقدار سره 78 کیلومتر چې یو سړی د خپل کلی د خپل خار نه بهر ترتلو نیت وکي
او دې څنګه د خپل علاقې نه بار شو بس دې مسافر وګرځیدو دې صرف پنیت سره نه چې روان شو د خپل کلی درغه نه وړي بس دې مسافر دی نو د لپاره تخفیف راغ او سانتیا راغ په مسکم چې کوم فرض سلور رکعات دی هغه به د 2 رکعات کوي د ماقام او چون کې نیمیږي نه او پوره کوي د سحر هغه چون کې بخپل دو دی نو څه کوي چې کوم سلور رکعات مونږ دی هغه کې د سانتیا شو او سړی لاهور ته راتلو اراده وکړه خپل کلی نه دی بهر شو ته هم دک د لزاکو کلی کې بیا سفرانه مسکول شي خپل علاقې نه بهر شوي پتا باندې سفر احکامات دغه شو دک کسي او سړی چې 78 کیلومتر لري د علاقې نیت وکي او د 15 دن کم د 15 دن یو خدای مسافت ورکې شرط شو بر دا ورځ ورکې شوی یو سړی لاهور ته ذکر اچي ته پنډای ته زی خدای میاشتې اراده کړی دا اگر چې د میاشتې نه بیا کم کې راشي خدای میاشت پوره میاشتې اراده کړی دا دیوال ته سفرانه موږ بیان کوي دیو سفرانه موږ نه کوي بس دا یو قسم د چې دوم نو وخت ورکې دی رینو د تور کې سہولت وي او په د باندې ستنګسیا وغیرہ دا ورکې نه راځي نو یو دا چې مسافت دوم نوي 78 کیلومتر تقریبا راځي او بل دا چې ورځي د 15 ورځو نه کم نیت کړی وي نو دغه صورت کې ویلې سکه سفرانه موږ بکای او دغه صورت کې قدت فرض کو روزه نیول ورته تکلیف کوي نو دله بهتر داري چې د روزه ماتږي د روزه سکه د ماتږي او به اونسي او علی سفر فعده من ایام اخر نو دای صاحب بنه کې یو سړی فرض کوس دی جانګيري تزم نو حکم دا راځي بیا وسوابي تزم بیا ودا سره راتاوي نو هغه ټول اتاویدل هم سکی جمع کی یو سړی وړمبه په خبر تا بیا نو خارتا او بیا جانګيري ته بیا داسي نو تاویدل معتبر نه دي چې یو ځل باندې ته اوزي فرض کو 78 کیلومتر هغه دغوي نو هغه مراد دی او علی سفر او على سفر فعده من ايام اخر نو دا دوا الله جل شانو عذرونه دلته ذکر کوي یو بیماری او یو دا سفر نو په سفر کې مسله د کشوا کفرض کې د سفر په دوران کې د تروجنی ول اسانو د سہولت د آرام د سہولیات ورته دا سامان ورته میسرو سفر کوي خو لیکن هیڅ تکلیف ورته نشتا ایسی گاڑی کې ناشته او مشقت ورته نشتا نیويشي نو دله بهتر داري چونی سي دته بهتر اگر چې کده اوننی ونه ګناګار نه دی خو بهتر داري چې اونی سي غزا او قدمات کو ګناګار نه دی خو فضیلت به تلار شي نه چې بیا ورستونی سي نو ورست خو یو روزه شو خو د رمضان مبارک روزه تنی سي پدې کې الله جل شانو سم ثوابونه ور کوي او سم زیات فضیلت راځي ور کوي هغه نه په عام ورځ کې بیا فضیلت نشته لري ارا کمیږي ور کوي او کنا دتا ور کې تکلیف وي دله بهتر بیا په صورت کې داري چې دیم سکی دا ماته کې یو سړیو د بازی نیمکسوی په د شریعت په دغه باندې ذهن کې اعتراض راځي نو هغه پایلټي کولا هغه لره وېدا مخکینی احکامات چې په سفر باندې روان نو روزه خیر دی ماته کا هغه په اسونو باندې سفر او په خوانو باندې سفر او په ادم سفر به اوس خو آرام د آرام سفرونه دي بس پجس کې ارسه ته لګیدلی وي اس دغه ته نه لګي یره وې روزه بني سما وېدا حکمونه دا حکم زنه منم وېدا زما ذهن نه مني اتفاقا د چې پکم جاس کې اوسناس ته اتفاقا دا غیر روټ زدا سوچو دی او مغرب طرف ته سفر کوي په مغرب طرف ته روان دي دلته د پاکستان کې روزه اونې وا اوس په مغرب طرف باندې دی روان دي نو دلته فرض کو ماسپخین ټیم او دی روان شو اوس دی روان دی نو الته بیا سکی لس بجې شي بیا چې نور وړاندې دي الته 8 بجې شي الته چې وړاندې روان دي نو سحر شو اوس ورځ دا د ماسپخین دی او چې الته رسم بس دغه شبي او ماسپخین راځي نه نو تقریبا 100 غنټې د مسلسل سفر وکړو او لما ذکر نور را رسیدلې نبی زه انکار کوي شریعت چې حکم کړی دی نو سنا سه حکمت پور کیوي نو الله جل شانو دغه دو عذرونه دلته ذکر کو خو صرف دا نه دي دین علاوه نورم راغلي دي یو حامله زنانه د ورکی چاغی تا ټیم زیات شي او د خپل ځان خطرای ورته او یا د معشوم د ځای کېدو خطرای ورته غیلم شریعت گنجائش ور کړي چې اوس رو جماعت کی او بیا وړاندې خو په شرط د دې چې څه دغه تکلیف ورته دغه دوه تکلیفونو کې دغه دوه نقصانونو کې د یو خطر ورته د خپل ځان او د معشوم یا مرضعه معشوم لپای ورکون کې زنانه ده اوس پي
خوراک سره دغه کیږي دا کمزوري د خوراک نشته یا د معشوم فرض قبل څه ذریعہ د خوراک نشته ری په بل څه نه دغه نشي دغه کوله یا گزاره نشي کوله گزاره کیږي بیا د ته دا حکم نشته ری او دا پزان یریږي یا په معشوم باندې چې معشوم لپاره نه ور کوم خراب بشي ضایع بشي لاړ مړ بشي نو اک ټیم کې دا مرضعی تم سره دا اجازه ته یا یو سړی دی فرق دی بیمار شو دا څنګه چې وړو کې بیماری وي او دی په بس روزه ماتي وړو کې بیماری په سر درد راغو لګتا پیراغه نه یا دا بیماری چې سخت وي او یا د ماهر ډاکټر وای دیندار ماهر ډاکټر ورته وای دا سي ډاکټر چې په خپل روزي نيسي دا باز نه جوړ کې دغه وي او بس ما ته کمر تاسو ځان نه ماهر ډاکټر وي او دیندار وي په خپل د روزو دغه کوي هغه ورته مشوره ورکړي چې لکه ته به روزه نه نيسي داغه شریعت د کټیم کې دی ډاکټر دی کول لمسه اهمیت ورکړي دی دی بیا ورسره دې څه کوي قضا وکړي فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين اوس ابتداء د روزي حکم چراغو نو پدې کې یو رعایت یو دا چې د روزي حکم راو بس شریعت دوی اختیار وکړو یو دا چې روزه نيسي او که روزه نشي نیوي نو مسکین بس کیفه تر ورکا نومنه مقدار نصف ساعه مقدار ولا ورکا او کم دو سیرا صد پاسه دغه سي لګوند کې نومنه خوراک بس مسکین لدی ورکو بس کافی وا یا به روزه نیوا او یا به خوراک ورکولو چونکه الله جل شانو دی روزي حکم سره مسلمانان عادتول بیا رسول الله جل شانو دا حکم منسوخ کو دا اختیار ختم شو ځکه وړاندې آیات کې راځي فمن شهد منکم الشهر فليصمه 50 د رمضان مبارک میاشت راغ دی بخامه خاروج نسی نو منه حکم ورسره منسوخ شو چې یا بس روزه نسی او یا بس کیفه تر ورکه عام سمدم سړي لپاره د اختیارو چې بیمار بنو اغلم د اختیارو نو الله جل شانو بیا دا حکم سکو منسوخ کو او یا مطلب دا چې دلته لا یطيقونه دي وعلى الذين خلق من لا يطيقون اطاق يطيق باب فعل نه دي داغي چې کوم حمزه په داخله وي کې سلبي مطلب دا دی وعلى الذين خلق من لا يطيقونه چې وسنس نه لري طاقت نه لري د روزي نه ولو فديه طعام مسكين یعنی دا بیمار الله ذکر کو یا مسافر اوس یو سړی دی بیمار دی نو کروخ شنو دا کذابونی سي یو بیمار دا سره چې بس بیمار دی اړه کیږي نه دې بس کې دې بسنګ کزانی سي دې خو نه پروژه کې روزي نه رستو نو بیا رستو بس د تاړو مکمل اویږي نه دې بیمار دی همیشه الله جل شانو فرمایي چې دې فدیه ور کوي دا سي بیمار او فدیه ور کوي نو یا اوس د فدیه حکم هغه کس لپاره دی چې هغه شیخ فانی وي شیخ فانی چې د عمر هغه سی تور سي دومره بوډا شي چې بالکل بس دی اوس کمزور دی بالکل دی اوس سره دا کمزور دی او روزه نشي نیوي نه اوس نیوي او نه آینده نیوي شي دته شیخ فانی وي د په حکم کې هغه قسم دی چې وسړی داسي بیمار دی چې همیشه بیمار دی د جوړیږي نه د جوړېدو سچانس امکان نشته دی نو د شیخ فانی په حکم کې دی بم فلحال فدیه ور کوي داسي بیمار چې هغه سوي نه اوس فلحال روزه نیوي شي نه آینده احتمال وي د خکېدو نو د بم ډایرکټ فدیه ور کوي نور داسي عام چې کوم وختي بیماریاں نیوي اوس فرض ته بیمار دی او بیا چانس وی امکان وی دی جوړ شي بیا فدیه نه ور کوي یا داس زنانه بعضی نیم زنانه زین کې دار راځي چله کې زما معشوم اوسنو ټول روزه په ما باندې راغله دا بسنګ نسم په مانورم فرض کرو جی راځي دا بنسي نه لپاره دا عذر نه دی چې دا بس فدیه ور کوي ټول طرف نه په میاش کې دوت بدري دی دا دنسي فعدة من ایام اخر پدې کې یو بل الله جل شانو اسانتیا امر واسطه اوس یو سړي باندې فرض کړه رمضان مبارک روزي هغه په پاتې دي دغه قضا پیدا نو پای کې ترتیب لازم نه دی چې دې دا وې لکه منی روزي نیت کوم د دوی مې روزي په قضا منځونو کې خدا التبه دغه کې خدل ته دا ضروری نه دي یا په د باندې د دور یو روزه کې روزي خړلې دي قضا د په ځانانه او په نور او په بل روزه کې نو اوس دا ضروری نه چې منی خامخا دړم منی اغنیتو کا او بیا غي نرسو د نور کو ونه ترتیب ورکه لازمي نه دي او پر لپسې والم ضروری نه دي چې خامخا روزي د قضا در باندې پاتې دي بس پر لپسې بني سینا چې سوسو نیويش پسو دغه باندې وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له اوس فرض کې وسړی روزه نشي نیوي دغه بیمارو دیو فدیه سم نه ور کوي
نو فدیه کده غنم ور کوي یا اوړه ور کوي نو او په حکم دو سیرا او نیمه چټا کوي دا ور کوي په حکم دو سیرا او نیمه چټا کوي دومره دغه په راځي او کده کیلو په حساب سره ور کوي نو بیا په باندې 2 کیلو غنم یا اوړه په باندې 2 کیلو چونکی سیر سی ازیات وي نو په باندې 2 کیلو غنم یا اوړه کدی نه علاوه سي زونه ور کوي دا بیا ډبل کیږي دا بیا شي دا ډبل شي بیا زیات ور کوي اوس دومره مقدار خو راځي فرض ک په باندې 2 کیلو غنم یا اوړه خو ک 2 نیمه ور ک 3 ور ک نو الله فرمای فمن تطوع خيرا ک څوک زیات ور کوي نو د لپاره بهتر دي او زیات ور کولم پکار دي دا مونږ چې کم دغه رانی ولې سلو په یو دغه دا بالکل اخیری حد ده فرض ک د کجوري ور د کجوري حساب سره ور کوي یا د اوربشو یا د نور دغه دا بیا پورا بیا ډبکیږي دا بیا زیاتیږي نو بیا وسلور نیم کیلو ور کوي وسلور نیم کیلو په حساب سره یو سړی مالدار دی د کشمش په حساب سره دی ور کوي 1200 روپۍ راځي د یو کس د طرف نه نو دا چې کم مونږ اخره رانی ولې دا د عام غریب لپاره دی نو ټول لپاره دا نه بهتر دار چې سم نوس کی خپل ځان تری ګوري نو هغه حساب سره دی ور کوي اوس دی کې سرسایي حکم امراغو صدقه فطر سرسایي حکم امر سره راغو داغي مقدار او دروجي روزه چې چا خړلې وي داغي دغه ور کوي فدیه ور کوي فدیه او سرسایه دا یو برابر ده فدیه او سرسایه دا یو مقدار دی یو برابر دی نو کدک سيزونه په خپل ور کوي نو دک مقدار شو کیلو په حساب سره او ک پیسې ور کوي قیمت ور کوي قیمت بدلیږي را بدلیږي نو متعین کیدی نشي چې خامخا 100 ور کوي کمی دیم شي زیاتی دیم شي حساب کتاب سرسایه ور چا طرف نه ور کوي نو په انسان باندې د خپل طرف نه ده او د نابالغ اولاد د طرف نه د بالغ اولاد د طرف نه په انسان باندې نشته او د خزه طرف نه نشته ک ور کوي احسان او تبرع سره کین ور کولې شي صدقه ورګنيشتره خو لازم په نه ده که فرض کو د یو سړي بالغ اولاد دی او د نه ور کې دی په ګناګار نه دی بالغ اولاد دی کمالدار دی په خپل لازم ده او که غریب دی بس نشتره به خو ځل دا مسله یو سړی دی هغه باندې روجي دي بیمارو او ټول پیسې هم په بیماری لګي د دنیا غریب دی د سرسایه نشي ورکولې د کیفیت نشي ورکولې دی بس بیا بس کوي بس توبه او استغفار ودا کوي توبه او استغفار دی کوي نو په د باندې بیا چونکی وسی نشتا دانه چې وسینی او شریعت در باندې حکم لازمي وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون الله جل شانه دغه اجازت خور کو ولیکن بیا ور سری فرمای ک فرض کې یو سړی مسافر دی یا یو سړی بیمار دی او لګ ډیر بزان معنی تکلیف مشقت برداشت کولې شي او روزه نیوي شي نو روزه دیونی سي د روزه فضیلت ډیر زیات ته وان تصوموا خير لكم او روزه نیول ډیر خري تاسو لپاره کچري تاسو پیږي داغي په ثوابونو باندې داغي په فلسفي باندې بیا وګورئ یا ایها الذین آمنوا اے ایمان خاوندانو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی دی پتا سبحانه روزی نیول کما کتب لک څنګه چې فرض کړی شوی وی علی الذین خلق باندې من قبلکم جستا سنمخکیو لعلکم دې د پاره چې تاسو تتقون تقوا حاصل کړئ ایام معدودات ورځې د شمار لشي یعنی یا ورځې د شمار فمن کان منکم نسوک چې وستا سنا مریض نا جوړا او علی سفر یاوی په سفر باندې فعدت من ایام اخر نو د باندې شمارل دي د ورځو نورنا یعنی کزانی ول وعلى الذين او په خلق باندې یطيقونه چې طاقت نه لري دروجي فدیه دا طعام مسکین چې خوراک د مسکین دی فمن تطوع نو چا چې اخلاص سره وکا خیرن سنیکار فهو خیر له نو دا ډیره بهتره ده د پاره وان تصوموا او روجینی ول خیر لکم ډیر بهتر د استازو د پاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو علم لرئ دوکې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين اللهم علمنا القرآن والسنة اللهم فقهنا في الدين اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين وحسن أخلاقنا بالقرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين